बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोंग द KPESEHRIS farm بالكول بارك من वीडियो जोड़ो د ټول ناول بتا سودا شي پلی سٹور تا پلی سٹور کې بتا سوال کوي KPESEHRIS نوالته بتا سو دا غزين بتا سو اپ ډاونلوډ کړئ او انسټال به کړئ کپرس کله چا سره پی سي او یا لیپټاپ نو هغه دی بیا اول نمبر بلو سټیک ډاونلوډ کی او بلو سټیک نه پس په بیا دیو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کولای شي ځکه چې بلو سټیک په کمپیوټر کې د پلی سٹور په تور باندې کار کوي کپرس کتا سو آفیس کې کار کوي نو پر آفیس ته لاړ شي کپرس کتا سو ټیچینګ کوي نو پر ټیچر لاړ شي نو تاسو به پر ټیچر کلیک کړئ نو تاسو نو یوزر نیم غواړي په یوزر نیم کې به تاسو خپل شناختی کارت نمبر ورکړئ 15705 چې تاسو خپل کم شناختی کارت نمبر په یوزر نیم کې ورکوم ته شناختی کارت نمبر به تاسو په پاسورډ کې ورکړئ بیا بلاندې راشي په ساين ان باندې به تاسو کلیک وای اوس تاسو سره راغی چې اوس به تاسو راشي ډیټیل پروفایل لا ډیټیل پروفایل به تاسو کلیک کړئ ډیټیل پروفایل چې کله تاسو کلیک کړئ نو تاسو ته بدل راشي اپډیټ پکچر او اپډیټ پروفایل تاسو به ټول نو په اپډیټ پکچر باندې کلیک کړئ اپډیټ پکچر کې به تاسو ته بدل راشي چوز فایل دې چې تاسو کلیک کړئ تاسو ته راشي الاو کیمرا نو کپرس که تاسو د خپل کیمرا استعمالوي د فوټو اخیستلو لپاره نو تاسو ته د الاو کوي او کپرس که دا نه استعمالوي نو ډینای باندې تاسو کلیک کړئ تاسو ته راشي د خپل موبایل کې یا لیپټاپ کې کوم پکچر دي هغه راشي او په دې کې کوم پکچر باندې تاسو کلیک کو دا په خپل بیا اپډیټ شي او اپلوډ بشي بیا به تاسو په سیو باندې کلیک کړئ نو هغه پکچر به سیو شي خو په حال ځای نه اپډیټ کو اوس به تاسو راشي او کلیک به تاسو کوئ په اپډیټ پروفایل باندې په اپډیټ پروفایل باندې کله تاسو کلیک کړئ بیا به تاسو راشي د ټول اول نیم دی نو نوم به ولیکئ فادر نیم د پلار نوم به ولیکئ جنډر نو میل فیمیل دیږي به سلیکټ کړئ میریټل سټیټس نو شادي شده دی که غیر شادي شده سنگل میریډ وغیرہ دا به سلیکټ کړئ بیا بلډ ګروپ د اینو ګروپ کومه دی دا به سلیکټ کړئ husband name نو دا د فیمیل لپاره دی spouse employment status spouse چې کوم دی نو شریک حیات وي د ښځې دپاره سړی spouse دی او د سړي دپاره ښځه spouse کیدی شي نو د دې سټیټس unemployed او که employed نو چې کوم یې هغه به تاسو ولیکئ A spouse working in elementary and secondary education که پس که دلته تاسو employed لیکلی نو دلته بیا تاسو دا ویلی شئ چې په ایلیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن کې کار کوي او کنه په بل ډپارټمنټ کې دی او که فرض کړئ تاسو امپلایډ نه لیکلی نو بیا دلته څه ضرورت نشته ډیټ اف برث CNAC نمبر ډیټ اف انټری ان ایلیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن نو چې په کم تاریخ باندې تاسو په ایلیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن کې جاب شوی هغه تاریخ به تاسو ولیکئ ډیټ اف فرست انټری انټو ګورنمنت سروس که فرض کړئ تاسو د ایجوکیشن ډپارټمنټ نه مخکې په بل ډپارټمنټ کې کار کوو نو بیا به تاسو هغه ډپارټمنټ دلته ولیکئ او که فرض که نم کوو نو دا ایجوکیشن ډپارټمنټ به تاسو ډایرکټ دغه ډیټ دلته ولیکئ ریلیجن نو اسلام به دلته ولیکئ پرسنل نمبر به دلته ولیکئ GP فنډ نمبر به دلته ولیکئ NTN نمبر که فرض که ستاسو څه کاروباري نو NTN نمبر به ولیکئ او که فرض که نه نو بیا نشته ضرورت پاسپورټ که فرض که ستاسو پاسپورټ نو هغه هم انټر کولی شئ کنټري نو دلته خپل کنټری سلیکټ کړئ پاکستان سلیکټ پروینس نو خپل صوبه بیا سلیکټ کړئ سلیکټ ډیویژن خپل ډیویژن به تاسو سلیکټ کړئ سلیکټ ډسټریکټ بیا تحصیل به تاسو سلیکټ کړئ
بیا ډومیسایل به تاسو سلیکټ کړئ. ډیسیبিলিټي که پرس که څه ډیسیبিলিټي نو هغه تاسو سلیکټ کړئ او که پرس که نه نو بیا خیر دی. ډیفیکلټي وذ ADL مطلب دی ایکټیویټي اف ډیلی لایف such as washing dressing نو که پرس که دا ډیسیبিলিټي نو تاسو سلیکټ کړئ که نه نو خیر دی. سلیکټ سیوریټي شدت یې څومره دی نو که پرس که تاسو دلته ډیسیبিলিټي سلیکټ کړو نو بیا به هغې شدت تاسو دلته کې مینشن کړئ. مدر ټنګ مورنۍ ژبه کومه ده بیا موبایل نمبر به ولیکئ. بیا ایمرجنسي کنټیکټ نو دویم نمبر تاسو دلته انټر کړئ. ایمیل ایډرس هم تاسو دلته انټر کړئ. کرنٹ ایډرس وسنۍ ایډرس چې کوم دی نو چې په کوم ځای کې ته اوسېږې اوس په دې شته ټایم کې دغه ایډرس پرماننټ ایډرس چې مستقل په کوم ځای کې اوسېږې هغه ایډرس به دلته انټر کړئ. Initial recruitment in elementary and secondary education. Recruitment برتای توي په open merit باندې برتی شوی به disable باندې minority disease چې کوم دی نو مړو ته وي د هغې دپاره خپله کوټۍ نو open merit. dual nationality نو که پرس که د دویم ملک نشنلټي ستا سره د سره نو یس که او که پرس که نه نو نو. که پرس که ستا سره د دویم ملک نشنلټي شته نو بیا د هغې نوم دلته کې چې د کوم ملک ده. Initial recruitment in elementary and secondary education. نو په elementary and secondary education کې په ایټ اپ زیرې سره FCS FTS په کم زیرې سره انټر شوی NTS. Initial recruitment in elementary and secondary education نو هغه تاریخ به ولیکئ چې په کم تاریخ باندې ستا اولنې ریکروټمنټ شوی نو هغه تاریخ به ولیکئ چې په کم باندې ستا اولنې ریکروټمنټ شوی برتی شوی په elementary and secondary education کې. بیا X کوارډینیټ او Y کوارډینیټ. X کوارډینیټ او Y کوارډینیټ به تاسو څنګه معلوموي نو دا تاسو ته ښیم. د X کوارډینیټ او د Y کوارډینیټ معلومول لپاره به تاسو خپل موبایل پلی سټور ته لاړ شئ. هلته به تاسو ټایپس کوئ کوارډینیټس ایپ COORDINATES APP چې دا کله تاسو ټایپ کوئ نو تاسو ته به راشي په دریم نمبر چې دا کوم ایپ موجود دی نو بس همدا یو به تاسو په دې باندې تاسو کلیک کوئ. دلته به تاسو ته راشي انسټال نو انسټال باندې به تاسو کلیک کوئ او دا به انسټال کوئ. دا اوس انسټالیږي. د دې نه پس به دا تاسو اوپن کوئ نو allow GPS coordinates to access this device location نو دا allow کوئ. دا هم enable کوئ. access my location غواړي نو دا تاسو allow کوئ. نو دې کې چې کوم دی اوس یو لیټیچیوډ راغی 34.94 نو دا X کوارډینیټ دی او لانګیچیوډ 71.95 دا لانګیچیوډ چې کوم دی دا Y کوارډینیټ دی. نو په X کوارډینیټ کې به دا پاس لیټیچیوډ ولیکئ او په Y کوارډینیټ کې به لانګیچیوډ ولیکئ. دې نه پس به تاسو په اپډیټ باندې کلیک کوئ او همدا به اپډیټ شي. دې نه پس به تاسو ایجوکیشن پروفیشنل کوالیفیکیشن دې باندې کلیک وکړئ. ایډ کوالیفیکیشن ریکارډ دې باندې به کلیک وکړئ. نو اوس دلته اکیډمیک دی پروفیشنل دی ډپلوما د ټول نه اول به تاسو خپل اکیډمیک چې کوم ریکارډ دی هغه سلیکټ کړئ او هغه به تاسو ولیکئ. نو کوالیفیکیشن تاسو به سټارټ اخلئ د هایر ایجوکیشن نه. اول PhD بیا MPhil او هغې پسې بیا لاندې به راځئ. نو دلته مونږه PhD به ولیکو. PhD دغه شان PhD پسې بیا MPhil او MPhil پسې بیا لاندې چې څونه کټګري دي دا به تاسو سلیکټ کړئ. بیا کالج یونیورسيټي د کم کالج نه او د کم یونیورسيټي نه تاسو دا ډیګري حاصل کړله نو هغه به تاسو دلته کې منشن کړئ او هغه به تاسو ولیکئ.
بیا ټوټل مارکس په تاسو ولیکئ او دلته کې به ابټین مارکس چې څونه نمبر ته اغستې دي پرسنټیج به دلته په خپله راشي دلته به تاسو سلیکټ کړئ چې دا ریګولر او که پرایویټ و دلته به تاسو ولیکئ بیا سیشن ایئر چې په کم ایئر کې دا پاس شوی نو هغه ایئر به تاسو ولیکئ که فرض که تاسو بی ایس کړئ د 2012 نه د 16 پورې نو تاسو بیا داسې لیکلی شئ چې 2012 بیا هایپن او صرف 16 لیکلی شئ او که فرض که تاسو فاینل ډیټ لیکئ نو بیا به صرف او صرف 16 لیکئ مطلب دا دی چې په کم ایئر کې ستاسو ریزلټ ډیکلیر شوی هم هغه ایئر به تاسو دلته ولیکئ بیا ایډ ریکارډ باندې به تاسو کلیک کئ او دلته سیو ریکارډ باندې به بیا کلیک کئ که فرض که تاسو په سیو ریکارډ باندې کلیک نه کو نو ستاسو دا ریکارډ به نه سیو کیږي نو دغه شان څومره اکیډمیک چې ستاسو دي هغه به تاسو اول انټر کئ بیا به دې پسې راشئ تاسو پروفیشنل لا نو پروفیشنل په دغه طریقې سره تاسو ایډ کئ او په هغې پسې د ټول نه آخر کې به تاسو بیا ډپلوما چې څونه دي هغه تاسو ایډ کئ ایجوکیشن پروفیشنل کوالیفیکیشن نه پس به تاسو راشئ پوسټینګ ټرانسفر ته ایډ نیو ریکارډ به ووهئ نو دلته به تاسو چې څومره ټرانسفري شو دي د هغې ټولو هسټري او د هغې یو مکمل ریکارډ به تاسو دلته کې جوړوئ نو اول پوسټینګ ټایپ دی انټرنل او ایکسټرنل نو که فرض که تاسو د ایجوکیشن ډپارټمنټ کې دننه وئ نو تاسو به انټرنل ووایئ او که فرض که تاسو د بل ډپارټمنټ نه راغلي یئ نو بیا به تاسو ایکسټرنل ووایئ نو دلته موږ به انټرنل ووهو بیا پلیسمنټ ټایپ ریټایر پروموټډ ټرانسفر ورکینګ که فرض که ستاسو د یو سکول نه بل ته ټرانسفر شوی نو تاسو به ټرانسفر ووهئ او که فرض که په دغه سکول کې تاسو کار کوئ نو بیا به تاسو دلته ورکینګ ووهئ دلته به تاسو د سکول EMIS کوډ ولیکئ سلیکټ ډیزیګنیشن چې تاسو کوم ډیزیګنیشن دی هغه به دلته ولیکئ ډیزیګنیشن کې PST BPS 12 7 9 چې کوم یو نو هغه به تاسو سلیکټ کړئ بیا سټیټس په تاسو دلته کې انیکټیو لیکئ ځکه چې بره تاسو ټرانسفر لیکلی دی مطلب په دې سکول کې ته اوس کار نه کوې فرام ډیټ د کم تاریخ نه تا کار شروع کړی نو هغه تاریخ به ته ولیکې د کم تاریخ نه ته به دغه سکول کې وې د کم تاریخ پورې نو هغه دواړه تاریخونه به ولیکې نوټیفیکیشن ډیټیل کې به تاسو د نوټیفیکیشن ډیټ واچوئ بیا ایډ ریکارډ او بره سیو ریکارډ باندې به تاسو کلیک کئ دغه شان به تاسو بیا دویم دریم ټوټل چې څومره هسټري دی هغه به تاسو جوړه کئ که فرض که ستاسو د دریو سکولونو نه ټرانسفر شوی نو اولنی تاسو په ټرانسفر کې واغستو دویم به هم دغه شانتي په ټرانسفر کې واخلئ خو د ټرانسفر چې د کم سکول نه تاسو کیږي نو د حق سکول به تاسو دلته کې EMIS کوډ لیکئ چې کم سکول ته ټرانسفر کیږي د هغې باندې لیکئ چې د کم سکول نه تاسو ټرانسفر کیږي هغه به تاسو دلته کې لیکئ چې دغه شانتي تاسو اخر کې هغه سکول کومه لیکئ چې په تاسو پای کې کار کوئ نو چې هغې له کله تاسو راشئ نو دلته به تاسو ټرانسفر بیا نه لیکئ تاسو به ورکینګ لیکئ ځکه چې په دغه سکول کې ته کار کوې نو دا به دلته ورکینګ واخلې او هغه سکول EMIS کوډ به ولیکې ډیزیګنیشن به دغه سکول کې خپل ولیکې چې په کم پوسټ باندې او په کم BPS باندې ډیزیګنیشن به دلته خپل ولیکې دلته به سټیټس اوس ورکینګ اخلي ځکه چې په دې سکول کې ته کار کوې او د کم تاریخ نه نو هغه تاریخ به ولیکې او دې طرف ته به تاسو تاریخ نه لیکئ ځکه چې دا خو کنټینیو دی او نوټیفیکیشن ډیټیل کې به دلته کې د نوټیفیکیشن تاریخ ولیکئ ایډ ریکارډ او بیا بره سیو ریکارډ دې باندې به کلیک کئ که فرض که سیو ریکارډ باندې تاسو کلیک نه کو نو دا ریکارډ به نه سیو کیږي پوسټینګ ټرانسفر پسې به تاسو راشئ BPS لا ایډ BPS ریکارډ باندې به کلیک کئ سلیکټ BPS نو دلته به هم ته هسټري خپله جوړه کړې فرض که اول نمبر ته په 7 سکیل کې وي نو اول نمبر به دلته 7 سکیل ولیکې بیا سټیټس ورکینګ انیکټیو نو که فرض که به دغه 7 سکیل کې ته اوس هم کار کوې نو دا به ورکینګ واخلې او که فرض که دغې نه ستا پروموشن شوی دی نو دا به انیکټیو واخلي د کم تاریخ نه وي نو هغه تاریخ او د څوم تاریخ پورې ته په دغه سکیل باندې وي نو دلته به هغه تاریخ ولیکې نوټیفیکیشن ډیټیل به دلته ولیکې ایډ ریکارډ او سیو ریکارډ دغه شان د 7 نه ته 9 ته بیا پروموټ شوي نو بیا به دلته کې ته 9 ولیکې
او سټیټس کپرس کدلته هم کار کې په دې نو سکیل باندې په لحال نو ورکینګ ولیکا او کنه کینو ان اکټیو د کم تاریخ نه د کم تاریخ پوری نوټیفیکیشن ډیټیل ایډ ریکارډ او بیا سیو ریکارډ. بیا مثال په تور باندې د بی پی ایس 9 نتا پروموشن شوی دی 15 کې فار ایگزامپل یا 14 باندې ستاوس جاب دی په 14 باندې تاسو کار کې نو دلته پته ورکینګ اخلي چې په دې پوسټ باندې تاسو کار کې د کم تاریخ نه کار کې نو هغه تاریخ بدل دی ولیکي او د دې کو تاریخ نه لیکي چې دا هو کنټینیو دی. نوټیفیکیشن ډیټیل بدل کی ولیکي ایډ ریکارډ او بیا سیو ریکارډ. د بی پی ایس ریکارډ نه پس پته راشي جاب ټایپ لا ایډ جاب ټایپ ریکارډ ووي. جاب ټایپ کی پته واخلي ریګولر دی ایډ هاک دی کنټریکټ پروجیکټ دی. نو کپرس کته اول نمبر په ایډ هاک باندې وینو ایډ هاک پته سلیکټ کی نو وس کپرس کته په ایډ هاک باندې نو اکټیو سټیټس سلیکټ کا او کپرس کو وس په ایډ هاک نه نو ان اکټیو کا د کم تاریخ نه د کم تاریخ پورې ته په ایډ هاک وینو دلته کی هغه تاریخونه ولیکا نوټیفیکیشن ډیټیل ایډ ریکارډ او سیو ریکارډ. کپرس کته اوس ریګولر شوی نو اول نمبر خو تخپل د ایډ هاک چې کوم پیریډ هغه تا انټر کو نو اوس بدلته ته ریګولر سلیکټ کی او دلته کی اکټیو سټیټس په توس اکټیو واخلي ځکه چې په دې پوسټ باندې توس کار کې د کم تاریخ نه نو هغه تاریخ به ولیکي چې د کم تاریخ نه هغه تاریخ به ولیکي او دلته به تاریخ نه لیکي ځکه چې دا هو کنټینیو دی. نوټیفیکیشن تاریخ به ولیکي ایډ ریکارډ او سیو ریکارډ. د جاب ټایپ نه پس براشي کیډر ګروپ لا ایډ کیډر ریکارډ ووي نو کیډر ګروپ پته سلیکټ کی د کستان غواړي چې ته په منیجمنت کې په ټیچینګ کې سټاف کې په نان ټیچینګ سټاف کې په کم سکی نو هغه پته سلیکټ کی. نو کپرس کته په ټیچینګ کې نو ټیچینګ به سلیکټ کی. سټیټس کپرس کته په دې باندې اوس کار کې نو ورکینګ به سلیکټ کی او کپرس کته په دې باندې کار نه کې نو ان اکټیو به سلیکټ کی. ډیزیګنیشن بدل تخپل سلیکټ کی چې په کم سکیل باندې تو اوس کار کې د کم تاریخ نه نو هغه تاریخ به ولیکي. کپرس کا سینیریټي نمبر استایي نو هغه سینیریټي نمبر هم ته دلته اډ کولای شي ایډ ریکارډ او بیا سیو ریکارډ. خو کپرس کا اول نمبر ستا په ټیچینګ کې کار شوی او بیا دی کیډر چینج شوی نو اول نمبر په تخپل د ټیچینګ هیستوري اول نمبر په دلته ولیکي ټیچینګ د خپل مخکینه چې کوم هیستوري دا هغه به واخلې ورکینګ سټیټس کې بدلته کی ان اکټیو ولیکي ځکه چې ته اوس ټیچینګ باندې کار نه کوي منیجمنت ته تللی. ډیزیګنیشن بدل کی خپل واخلې نو دلته چې په کم پوسټ باندې وي هغه پوسټ بدلته کی سلیکټ کې په کم بی پی ایس باندې د کم تاریخ نه د کم تاریخ پوری وي بیا په دویم ځل باندې راشي او کم کیډر ته تللی نو هغه به ته سلیکټ کې منیجمنت ته تللی ډي سی ټي ای ته تللی آی ټي چې کوم ته تللی نو هغه به ته سلیکټ کې. سټیټس دلته کې کپرس کته اوس کار کوي نو دا به ورکینګ واخلي. ډیزیګنیشن بدل تخپل واخلي. د کم تاریخ نه نو هغه تاریخ به ولیکي. سینیریټي نمبر کپرس کوونو ایډ بکی ایډ ریکارډ او سیو ریکارډ. کیډر ګروپ نه پس پراشي سپیشلیټی تا ایډ سپیشلیټی ریکارډ ووي نو دلته دو چکم نو دلته چې کوم لیست دی نو هم په دغه لیست کې ته ځان لره سلیکټ کولی شي. بک رائټر کرکټ ډرایور انګلیش سبجیکټ انګلیش ټرینر فوټبال حفظ القرآن ریسرچ ورک سپورټس تھیسز نو هم په دې کې ته سلیکټ کولی شي. ایډ ریکارډ ووي او بیا به سیو ریکارډ ووي. د سپیشلیټي نه پس براشي فیملی ډیټیل ته ایډ فیملی ډیټیل ایډ فیملی ریکارډ ووي. ریلیشنشپ به ته سلیکټ کې son daughter father mother wife husband sister minor brother نو دی کې به ته سلیکټ کې.
بیا جینډر به دې سلیکټ کې چې میل دی او فیمیل دی. ډیپندنٹ سټیټس که پرس کړه دې خوراک دارومدار پتا باندې نو ډیپندنٹ سټیټس کې به ته یس ولیکې او که پرس کړه دې کپاله پتا باندې نه نو تبا نو کې. ډیسیبিলিټی د دې شته او کنيشتا. ډیپندنٹ نیم د دې کس نوم به ولیکې. ډیټ اف برث به دلته ولیکې. که پرس کدا گورنمنٹ جاب کوي نو ډپارټمنټ به راغلی ولیکې او دلته به بی پی ایس ریکارډ وغیرہ نور هم ایڈ کې. بیا ایڈ ریکارډ او سیو ریکارډ. دغه شان نستا چې څومره فیملی ده په خپل خاندان کې مور پلار واړه ورونه زامن او لونه دا ټول لیکلی شي. خو هغه خور به پکې نه لیکي چې کوم واده شوي او هغه خور به پکې لیکلی شي چې کومه خوراک او کپاله پتا باندې ده لا نه د واده شو هغه پکې ته لیکلی شي. نو ټوټل ریکارډ به ته د خپل ورونو د مور پلار کوروالا زامنو او لونو دا ته انټر کی. د فیملی ډیټیل نه پس به ته راشي بینک ډیټیل ته. ایډ بینک ډیټیل به وایي اکاؤنٹ ټایټل. نو په کوم نوم باندې چې ستا اکاؤنٹ جوړلی هغه نوم به خپل ولیکې. بینک نیم د بینک نوم به ولیکې. بینک کوډ د هر بینک خپل کوډي د برانچ هغه به ولیکې. اکاؤنٹ نمبر به دلته خپل ولیکې. آی بی اے این نمبر په چیک بک باندې دا لیکلی آی بی اے این ورته لیکلی هغه نمبر به ولیکې. او ټوټل چې ستا څومره منتلی سیلري ده نو د خپل میاشتې چې ستا څومره سیلري ده هغه به ولیکې. ایډریس به د بینک ولیکې. سټیټس به دې ولیکې چې ایکټیو دی او که دا ان ایکټیو دی. ایډ ریکارډ به وایي. ایډ ریکارډ به وایي او بیا به سیو ریکارډ وایي. که پرس که ستا داسې نور هم اکاؤنټونه دي نو هغه نور هم ته ایډ کولی شي. بینک ډیټیل نه پس به ته راشي لیوز ډیټیل ته. ایډ لیوز ډیټیل به وایي. انټر لیو نیم. نو دیو چې کوم لیست ورکړی دی هم په دې کې ته لیو سلیکټ کولی شي. د کم تاریخ نه د کم تاریخ پورې نو هغه دواړه تاریخونه به ته ولیکې. لیو ریزن وجه به د چوټۍ ولیکې او سټیټس به دې ولیکې چې دا پینډینګ دی اپرووډ دی ریجیکټ دی او که کینسل شوی دی. ایډ ریکارډ به وایي او پاس به سیو ریکارډ وایي. لیوز ډیټیل نه پس به راشي ټریننګ ډیټیل ته. ایډ ټریننګ ډیټیل به وایي. ټریننګ نیم به ته سلیکټ کې. دلته چې کوم لیست دی هم په دغه لیست کې به ته ټریننګ سلیکټ کې. انډکشن پروګرام وینیو پینډال ته وایي چې په کوم ځای کې تا دا ټریننګ حاصل کړی د هغې سکول نوم به ولیکې. ټریننګ کنډکټډ بای نو چې کوم ارګنایزیشن دا ټریننګ کنډکټ کړی نو هغه به ولیکې. د کم تاریخ نه د کم تاریخ پورې نو هغه به ولیکې. ټرینی دی او دویم ټرینر دی. نو که فرض که تا په خپله ټریننګ حاصل کړی نو ته ټرینی شوې او که تا بل ته ټریننګ ورکړی نو ته ټرینر شوې. لوکلو او که نه پارانو د بار ملکو. ایډ ریکارډ او بیا سیو ریکارډ به وایي.